انسان د خدای دعوه وکي او بل طرف ته یو انسان د پیغمبري دعوه وکي د خدای دعوه کوونکی انسان دومره خطرناک دعوه نه کوي چې د کم یو انسان د پیغمبري دعوه کوي دا دعوه ډیر زیات خطرناک دی لیکن ما او تا نن د جیل نه یریږو ما او تا د حکومت د یری په وجه باندې ما او تا د هغه ججانو خلاف आवाज نشو چتولې څوک چې د ختم نبوت باندې ډاکا چوي او څوک چې د رسول الله په شان کې ګستاخی کوونکي خلکو سره مرسته کوي ما او تا په بیا د صحابه کرامو مخې ته څنګه زو زما د الله په ذات باندې قسم چې د اوټ ورکولو په وجه باندې یو انسان جنت ته هم ځي او یو انسان جهنم ته هم ځي نو رسول الله فرمای چې زما امت دا ډیر زیات غوړه وي اوس دا امت کم یو د رسول الله مبارک هغه امت چې هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پیغمبري او د نبوت د مقام او مرتبه نه خبر دي هغه امت چې هغه د رسول الله مبارک د ختم نبوت نه خبر دي هغه امت چې هغه په دنیا کې هغه خلکو سره مرسته کوي د هغه خلکو حمایت کوي څوک چې د رسول الله مبارک په ختم نبوت باندې ډاکا اچوي محترمو د رسول الله مبارک په زمانه کې ډیر زیات جهادونه شوي وو جنگ بدر جنگ خندق جنگ احد ډیر زیات میدانونه لګیدلي وو او د رسول الله مبارک په زمانه کې دومره جهاد شوي وو او بیا دی جهادونو کې لوی لوی ځایونه فتح شوي ده د اسلام د جنډې د بلندولو دپاره د رسول الله په زمانه کې صرف اور صرف 259 صحابه کرام شهادت جام نوش کړي دي څو صحابه کرام شهیدان شوي دي 200 وای ټول 200 په خبر پوهیږئ د رسول الله مبارک زمانه کې د اسلام د دفاع لپاره د جهاد میدان کې 259 صحابه کرام شهیدان شوي دي خو چې کله د رسول الله مبارک د نبوت نه پس بل یو انسان مسلمه کذاب د نبوت دعوه وکړه چې کله د جهاد میدان لګي د ابوبکر صدیق په دور کې او د ټولو اول د امت اجماع د ختم نبوت په مسله باندې کیږي او الته چې کله میدان د جهاد لګي الته 1200 صحابه کرام د شهادت جامونه نوش کوي 1200 صحابه کرام شهیدان کیږي د ختم نبوت دفاع کوي د اسلام دفاع د پر 100 صحابه کرام شهادت جامونه نوش کړي دي 259 او د ختم نبوت د پر څومره صحابه کرام شهادت جامونه نوش کړي دي 1200 صحابه کرام او بیا په دې 1200 صحابه کرام کې 700 صحابه کرام د قران حافظان او عالمانو ختم نبوت مسله په دین اسلام کې دومره حساس او نازک دي محترمو او بیا علامه انور شاه کشمیری رحم الله فرمایي که یو انسان د خدای دعوه وکي او بل طرف ته یو انسان د پیغمبري دعوه وکي د خدای دعوه کوونکی انسان دومره خطرناک دعوه نه کوي چې د کم یو انسان د پیغمبري دعوه کوي دا دعوه ډیر زیات خطرناک دی او دا ولی دا ځکه چې کله یو انسان د خدای دعوه کوي هغه ځان ته خودي وایي بل انسان ته پته لګي چې دا انسان زما په شان انسان دا څنګه خودي جوړېدی شي دا انسان خوراک کوي په ځمکه باندې ګرځي د بل چا نه پیدا شوی دی دا څنګه خودي جوړېدلی شي دی باندې یو عام انسان هم پوهېږي لیکن څوک چې د پیغمبري دعوه وکړي دی کې عام ساده لو خلک ساده مسلمانان په دې کې دوکه کېږي انور شاه کشمیری رحم الله فرمایي چې یو انسان د پیغمبري دعوه وکړي دا ډیر زیات خطرناک دی له دینه چې انسان د خدای دعوه وکړي نن موږ په کوم ملک کې اوسېږو د دې ملک نوم څه دی تاسو په پښتو پوهیږئ ټول وایي د دې ملک نوم څه دی ټول وایي څه نوم دی پاکستان او تاسو ته پته ده چې دغه انګریزانو دا ملک په یو پلیټ کې کېښودلو دله درکړله چې دا واخله ستا پاکستان دی نه دې ملک د ازادېدو دپاره په یو میدان کې 3 لاک علما کرام شهیدان شوي وو د دې ملک په بنیاد کې د علما کرامو وینې وي عام د کالج او د یونیورسيټي او عام مزدورکار خلکو په دې ملک ازادي کې د خپل جان نظرانه پیش کړو او دا ملک چې ازادېدو دا ملک د څه په نوم باندې آزاد شوی و د ماشومانو ته پته ده کم ناره باندې آزاد شوی و نو چې کله دا ملک د لا اله الا الله په ناره آزاد شوی نن هغه ملک د لاهور په های کورټ کې د قادیانیانو د دفاع لپاره یو بل پاس کیږي مسلمانان تاسو دې خبر یې بعضی خلک دین نه دي خبر
نو دا مونږ پاکستان کې اوسو چې د الله رب العالمین د پیغمبر په شان کې ګستاخی کیږي هغه کس چې هغه وایي چې زه پیغمبر یم د رسول الله د ختم نبوت ناغه انکار کوي دغه انسان د دنیا د ټولو بدترین کافر دی او واجب القتل دی او زما استاد وټونو په وجه باندې کم خلک چې په ما او تا باندې مسلط شوی وي زما استاد اوټ په یو پرچی باندې څوک جج جوړ شوی وي هغه د رسول الله مبارک د ختم نبوت نه انکار کوونکي خلکو مرسته کوي او په آئین کې او د ملک پاکستان په دغه قانون او دستور کې د قادیانیانو دفاع کوي مسلمانانو اوس اوه په دې ګناه کې چې تا اوټ ورکړی وي ته ګناهګاري که نه ګناهګاري که نه بعضې خلکو په ذهن کې دا خبره وه چې د اوټونو په وجه باندې څوک نه جنت ته ځي او نه څوک جهنم ته ځي داسې ده که نه ده ډېر خلکو دا خبره کول که نه کوله ډیر خلکو په ذهن کې داو زما د الله په ذات باندې قسم چې د اوټ ورکولو په وجه باندې یو انسان جنت ته هم ځي او یو انسان جهنم ته هم ځي ته چې یو انسان ته اوټ ورکي هغه د ملک وزیر اعظم جوړ شي او دا وزیر اعظم په دې ملک کې یو قانون نافذ کولی شي که نه شي ټول وایي کولی شي که نه شي او تا ورته اوټ نه وي ورکړی بیا دغه انسان په ملک یو قانون جوړولی شي نه هغې سره دومره طاقت نه وي دا خلکو سره چې دومره اقتدار ورته میلاو شي دومره قانون او طاقت میلاو شي دا زما او ستا په مرسته باندې میلاویږي او کله چې ما او تا ورسره مرسته وکړو او زما او ستا د مرسته نه پس هغه ته یو مقام میلاو شي او بیا هغه مقام په وجه باندې هغه د قادیانیانو دفاع کوي او د قادیانیانو ته سم خلک وایي په دې ګناه کې ما او تا شریک یو که نه یو که په دې خبره باندې نه پوهېږئ نو مثال داسې واخلئ چې اوس دلته یو انسان تا ونیول او بل یو انسان په چاړه باندې هغه باندې گزار وکي دا گزار خو دې بل کړی دا خو نیولې خو تا وکنه اوس په دې انسان په وجلو کې دواړه ګناهګاران یې که نه صرف دا وهونکی ګناهګار دی دواړه ګناهګاران دي هم دقه شانتي دا کم خلک چې په ملک پاکستان کې د ختم نبوت خلاف قانون سازي کوي او دا کم خلک چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دشمنانو سره مرسته کوي دا هم مجرمین دي لیکن دې ته طاقت ورکوونکې زما او ستا دغه یو پرچه ذریعه ګرځېدلی ده په دې کې ما او تا هم ورسره شریک یو نو مسلمانانو بیدار شئ دا کچرته په مولا او په مدرسه باندې غیرت نه کوي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې غیرت وکا اخرنی خبره تاسو ته کوم مسلمانانو اخرنی یو خبره کومه دا خپ غور واوري چې دا ختم نبوت مسله دا نه ده چې مولا ته کنزل وشي د دې په شان ته یو معمولی وګڼي د ختم نبوت مسله دا نه ده چې څوک د مسجد ته سپږ وګوري او ته بس ورته داسې معافي وکړي د ختم نبوت مسله د داسې یو سخترین او حساس مسله ده چې 1400 کاله مخکې یو صحابي ما او تا ته پیغام ورکړی و یو صحابي مسلمه کذاب مخې ته ودرېږي او دا مسلمه کذاب د نبوت دعوه کړی چې زه پیغمبر یم او بیا د مسلمه کذاب خپل د خلک ټول را وغوښتله کم خلکو چې ورته پیغمبر ویل او دې صحابي باندې ډېر زیات ظلم هم کړی او دا خلک ټول راوغوښتل په دې نیت باندې چې دا ټول خلکو مخې ته به دا صحابي خوب زده شي وبه یریږي او دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ختم نبوت باندې به سودا وکړي او بزدلي به وکړي او ما ته به پیغمبر ووایي او زما د پیغمبري حمایت به وکړي لیکن کله چې هغه صحابي حبیب ابن زید رضی الله عنه هغه خلکو مخې ته راوستلی شو او بیا دغه مسلمه کذاب بادشاهي هم وه او دوی به پیغمبري دعوه هم کوله او دغه صحابي د هغه خلکو مخې ته ودرو دې ته وایي چې آیا ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر مني محمد مصطفی په شان کې دا گواهی ورکوي چې هغه پیغمبر دی دی ورته او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی دی بیا ورته وایي دی ډېر غوسه شو چې هو ما خو دومره ظلم عمر باندې وکړو او د خلکو مخې ته هم دوی خوب زده نه شو د پیغمبر د نبوت نه انکار ونه کړو بیا دوی د غوسې نه ورته وایي چې آیا ته دا مني چې زه پیغمبر یم هغه وایي چې نه زه تا نه وایم چېرته چې هم ته پیغمبر یې هغه وایي زه کوڼ یم ستا دا خبره نه اورم دې ټیم کې دغه ظالم مسلمه کذاب ډېر زیات غوسه شي او یو جلاد ته اواز وکړي چې راشه چې کله هغه راشي بیا ورته وایي چې د دې د بدن یو اندام کټ کا چې دې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت په مسله باندې سودابازي نه کوي او بزدلي نه کوي او زما پیغمبري نه مني
هغه انسان جلاد هغه په لاس کې توره وه هغه دغه صحابي یو لاس کړ کړله د مسلم کذاب په زیر او په ګمان او په وهم کې داو چې دینه یو لاس کټ کړی شي د تکلیف په بنیاد باندې به دی وایي چې بس ته پیغمبر علی السلام پیغمبر علی السلام سره دی بے وفایی وکي لیکن بیا ورنه تاسو کوي هغه بیا ورته جواب ورکوي چې ای لعینا زستا پیغمبري نه منم زما د پر یو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم اخرنه پیغمبر دی تا پیغمبر نه منم هغه په دې تور باندې دویم لاس ورنه کټ کوي بیا ورنه تاسو کیږي چې وایا پیغمبر علی السلام سره بے وفایی وکا زما پیغمبري ومنه البته معاف کول شي هغه ورته بیا جواب ورکوي چې زه کوړیما ستادغه غلط خبر نه اورم زما د پر پیغمبر علی صلوات و سلام اخرنه پیغمبر دی بل پیغمبر راتلون کې نشته دغه شان د هغه صحابه کرام هغه صحابي بدن ټوکړې ټوکړې شولا لیکن هغه د ختم نبوت په دغه ناره سره بے وفایی و نه کړله او د ختم نبوت په مسله باندې چرته هم بزدلی اظهار و نه کړله لیکن ما او تا نن د جیل نه یریګو ما او تا د حکومت د یری په وجه باندې ما او تا د هغه ججانو خلاف आवाज نشو چتولې څوک چې د ختم نبوت باندې ډاکا چوي او څوک چې د رسول الله په شان کې ګستاخی کوونکي خلکو سره مرسته کوي ما او تا په بیا د صحابه کرامو مخې ته څنګه زو مسلمانانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت په مسله باندې غیرت وکي را پاسي په دغه دنیا کې یو ناره ولګوي چې ان شاء الله په دې دنیا کې که زمونږ دغه ټول ژوند د عذاب هم شي دغه دنیاوي عذابونو چې جیل ته هم زو لیکن موږ د ختم نبوت په مسله باندې بزدلی بنه کوو ان شاء الله ټول تیار یې کنه ان شاء الله ټول به تیار یې ان شاء الله دا وعده را سره وکړي چې دغه کم اسلام دغه لاهور په اسمبلی کې های کورټ چې کوم فیصله کړی د رسول الله د دشمنانو مرسته کړې ده د دې خلاف کدا مولیان راوځي کچرته میدان دیزل کده جهاد میدان ولګي دی مولیان سره ودرېږي ان شاء الله د ختم نبوت د پاره ودرېږي به کنه ان شاء الله او ان شاء الله دغه سوشل میډیا په وساتت باندې دی حکومت ته هم دا پیغام مونږ ورکول غواړو چې ان شاء الله د ختم نبوت په مسله باندې ان شاء الله د ملک پاکستان یو بچي د خپل جان نظرانه به پیش کوي لیکن د نبوت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره به ان شاء الله بے وفایی نه کوي ټول تیاری کړئ ان شاء الله که ختم نبوت د پاره مسلمانانو خپل بچی یتیمانان کول راشي خپل بچی پرېږدي د پیغمبر علی السلام په ذات باندې دفاع وکړي قسم په خودي زمونږ استاد سره یو سهاره ده د جنت ته تلو چې هغه محمد علی صلوات و سلام دی د پیغمبر علی السلام د ذات سره بے وفایی مکوئ ځان خبر کړئ داسې خلکو نه چې هغه د پیغمبر دشمنان وي دغه خلکو خلاف میدان ولګوئ او دې خلکو سره دشمنی وکړئ او د رسول الله د ذات دفاع وکړي د رسول الله د نبوت دفاع وکړي او د ختم نبوت دفاع وکړي الله رب العالمین دې موږ ټول انسانانو ته پوهه نصیب کړي او الله رب العالمین دې موږ د ختم نبوت په دغه میدان کې زمونږ هر قسمه کوشش قبول کړي او الله رب العالمین دې موږ دغه جان د ختم نبوت په دغه مسله باندې قربان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین